بیا محترم داسې کیسې خو به تاسو اورېدلې وي چې یو انسان د چا سره دشمني وي هغه د خپل دشمن سره تر هغه وخته پورې دشمني ساتي ظلم او ستم کوي چې تر څو پورې هغه ژوندی وي خو چې کله انسان مړ شي نو بیا دشمن د ظلم او د ستم معامله ختمه کړي او حضرت عثمان رضی الله عنه باندې دې باغیانو د شهادت نه بعد هم د ظلم او د ستم معامله جاری ساتلې وه ظلم او ستم دروازې نه وه بنده کړې درې ورځې او درې شپې دوه ورځې او یا دوه شپې د حضرت عثمان رضی الله عنه جسم مبارک بے گور او بے کفن پروت و دې باغیانو اعلان کړی و چې نه به څوک د حضرت عثمان رضی الله عنه جنازه پړاوي نه به څوک حضرت عثمان رضی الله عنه د مسلمانانو په قبرستان کې دفن کوي حضرت عثمان رضی الله عنه درې ورځې یا درې شپې یا دوه ورځې یا دوه شپې دغه شانتي کې پروت و هغه عثمان چې د چا د سخاوت د وجې نه به څومره غریبانانو د کفن دفن انتظام کېدلو نن هغه عثمان بې ګور او بې کفنه پروت و او بیا دې باغیانو دې ظالمانو په جسم مبارک باندې د ظلم او ستم سلسله جاری ساتلې وه د جسم مبارک بې ادبي کوله ګستاخي کوله یو مصری راغی توره ورسره لاس کې وه او ویل یې چې زه به د حضرت عثمان رضی الله عنه پوزه کټ کومه د حضرت عثمان رضی الله عنه بیبي ورمخکې شوله توره یې ترېنه اخیستله نو د هغې ګوته کټه ګوته هغه کټ شوله بیا خپل د حضرت عثمان رضی الله عنه غلام ته وویل چې ده سره مقابله وکړه دې جهنم ته ور ورسوه هغه راغی او هغه مصري یې قتل کړلو او بیا د هغې نه بعد باغیانو اعلان وکړلو چې موږ به د حضرت عثمان رضی الله عنه سر د تن نه جدا کوو ازواج مطهرات په مقابله کې راغلل د هغې ارادې په خورې کومې لو کړلې عمر ابن زابي راغی هغه وویل د زیارت په بانه باندې راغی او چې کله ورته موقع میلو شوله حضرت عثمان رضی الله عنه یې په پختې باندې ووهلو په هغې سره د هغه پختې ماته شوله امام ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نقل کړي دي د امام بخاري رحمه الله په حوالې سره نقل کړي دي امام محمد ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما د بیت الله طواف کولو د بیت الله د طواف په دوران کې ما یو کس ولیدلو چې هغه داسې دعا کوله اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي یا الله ما وبخي خو زما دا ګمان نه دی چې ته به ما وبخي وایي ما ورته وویل محمد ابن سیرین رحمه الله فرمایي چې ما ورته وویل چې دا ته څرنګې دعا کې په داسې دعا کولو خو موږ څوک نه دي لیدلی وایي هغه راته په جواب کې وویل چې زه په هغه خلکو کې یم چې ما د الله سره دا عهد کړی و که ما ته موقع میلو شوه زه به په عثمان رضی الله عنه ته په مخ باندې پړک ورکوم وایي زه د زیارت په بانه باندې تللی وم خو کله چې د حضرت عثمان رضی الله عنه خوا ته ورغلم او تنهایي موقع میلو شوله وایي ما د هغه د مخ نه څادر لرې کړلو په مخ باندې مې پړک ورکړلو وایي بیا د هغې نه بعد زما لاس وچولو محمد ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي وایي ما چې د هغه لاس ته وکتل یابستن کانها عود وایي لاس یې داسې وچو گویا چې هغه لرګی دی نو دې ظالمانو د ظلم او د ستم بازار ګرم کړی و دی چې کله د ظلم او ستم انتها ته ورسېدل د شرافت او د اخلاق تمام حدود یې پامال کړل نو سیده طاهره ام حبیبه ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور زوج رسول د پیغمبر علیه السلام بیبي د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خور حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ودرېدله په دروازه کې د مسجد نبوي اعلان یې وکړلو ای باغیانو زه ام حبیبه زوج رسول تاسو ته وارننګ در کوم خبرداری در کوم چې تاسو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د جنازې اوچتولو اجازت ورکړئ کنې زه به ستاسو خلاف په خپله باندې راځمه کله چې باغیانو دا واورېدل د هغې د خپو د لاندې نه ځمکه وتښتېدله هغې اجازت ورکړلو چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د جنازې اجازت یې ورکړلو امام ابن جریر رحمت الله علیه فرمایي چې دې باغیانو خو اول د کفن دفن اجازت نه ورکولو درې ورځې درې شپې جسم مبارک داسې پروت و او چې کله اجازت هم ورکړلو نو بیا هم د سنګدلې مظاهره وکړله محترمو داسې جنازې خو به مو ډېرې لیدلې وي اورېدلې به مو وي چې په هغې باندې ګلونه شیندلي شي په هغې باندې خوشبویانې شیندلي شي په هغې باندې عطرونه شیندلي شي خو دې باغیانو داسې ظلم او ستم وکړلو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په جنازه باندې دی کاڼي برول دی په کوڅو کې کېناستل په چتونو باندې او چې د شپې په تیاره کې په یو څو اوبو باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه جنازه روانه وه اوبه ورکولو واله کې حضرت علي حضرت حسن رضی الله عنهما حضرات شامل وو کله چې دی دا جنازه وړله په یو څو اوبو باندې دې باغیانو د بره نه کاڼي راورول دا جنازه د شپې په تیاره کې په یو څو اوبو باندې روانه وه حضرت نایله رضی الله عنها چې د حضرت عثمان رضی الله عنه
بیبي وا هغه په کټ شوی ګوتو سره دیوه نیولې وا روانه وا کله چې روزه رسول ته رسیدلې وي هلته کې به زړه ته دا خبرې راغلي وي دا فریاد پې راغلی وي ځکه چیخ او پکار اجازت نو نوح او ماتم اجازت نو هلته کې به په زړه کې دا ویلي وي ای د روزه رسول مکینه وګورئ ستاسو داماد ستاسو زوم مظلوم عثمان وګورئ هغه دې باغیانو شهید کړلو 3 ورځې 3 شپې دغه جسم بې ګور او بې کفنه پروت و وګورئ په یو څو اوبو باندې د هغې جنازه را روانه ده د پاسه پې ګلونه شیندلې کېږي نه خوشبویانې شیندلې کېږي نه دا باغیان پې د پاسه نه کاڼي راورئ د حضرت عثمان رضی الله عنه جنازه هغه روانه وه او بیا په دې حالت کې به داسې د درد حالت پې و داسې د کرب حالت پې و داسې د غم حالت پې و د حضرت عثمان رضی الله عنه د بیبي او دا فریاد به په زړه کې و خو بس د بشر الصابرین آیت چې صبر کوونکو ته الله زیری ورکوي دې آیت ورته دلاسه ورکوله او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جنازه هغه بیا پړو کړې شوه او په جنت البقیع کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دفن کړی شو او دا واقعا د یو قول مطابق په 18 ذوالحج باندې دا د شهادت واقع د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا را پیښه شوې ده